أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. سورة الأعراف 41 نمبر آیت. په دې 41 نمبر آیات کې د جهنميانو تفسیری احوال ذکر کیږي. الذلاوی لهم د جهنميانو د پاره با من جهنم په جهنم کې میحاد د جهنم پرشونه یعنی اور پرشونه وي. ومن فوقهم او د پاسه د دوی نه به هم غواش پټاون کې دغه جهنم پټاون کې د جهنمی لره میحاد د پرش ته ویل کېږي. نو د جهنميانو د لاندې به هم ووري دا پرش په خپل باندې ووري د اور د پاسه به پروت او د پاسه چې په کوم شي کې خلک پټيږي نو د پاسه به دې باندې بم ور راخور شوی نو ور پټ کړی. غواش دا جمع د غاشیتون د غاشیتون هغه شته ویل کېږي چې کم پټاون کې سيزي په انسان باندې راخور شي پټي. نو جهنميانو به د حال چې لاندې به ووري د پاسه بم به ووري نو څه مطلب یعنی د جهنمي وسلور طرف نه په لمبو کې پټ او اس جو اڑخ به د سینې چې هغه طرف ته ور نه یو هغه طرف کې د لګون ته آرام ملاوي شي دا آرام اڑخ به بالکل نه. نو جهنميانو د پاره وا د جهنميانو د پاره وا من جهنم میحاد د جهنم پرش د اور پرش وي. ومن فوقهم غواش او د پاسه ردینا پټاون کې شی به هم جهنمي یعنی اور به پټاون کې شي په دې اور کې به پټ دین علاوه تلای برسن ته ضرورت نشته بلاندې باندې په اور کې پټ. وكذلك نجزي الظالمين هم دغه شان د کوم بدلا ورکو ظالمانو خلکو چې کوم خلکو د اسلام سره دښمنیانی کړی دي او د اسلام وفادارو نیکانو خلکو سره دښمنیانی کړی دي نو دا خلکو انتقام او بدلا هم دغه شان ته کیدا چې هر طرف نه باور کې پټ پراته وي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې هغه ایمان راوړل او عملي نیک دي دا بشارت ذکر کیږي د نیکانو خلکو د فارج کم د دې د پاره کړهونه قربانیاں کوي دا غي د کړهونه اس تیری کنه زینس دا غي د پاره بشارت اخروی ذکر کیږي. الله تعالی وی والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کوي نیک. صالح عمل تعریف مخکې من کړي د کوم عمل د شریعت موافق هغه ته صالح وي او کوم د شریعت مخالفي هغه ته منکر ویل کیږي. لا نکلف نفسا الا وسعها الله موږ نه مجبور کوو یو کس لره مگر په اندازه طاقت د هغه باندې. د ځکه کې د اعمال بس راغی چې نیک اعمال څو کوي ناغي د پاره بس ملاويږي. نو منځ کې دا جمله رااله چې ګوره دا خبر یاد لري چې الله تعالی د چا د وزن زیات تکلیف چاله نه ورکړي. په دې جمله کې یو طرف ته دا لوی نعمت د الله تعالی دی چې انسان په کوم اعمال مکلف دی په کوم سمانه مکلف دی نو په هغه ټیم کې مکلف ته چې کله وسرس او چې واسه نه رسی بیا مکلف نه. دویمه خبره دا ده چې د دینه د الله تعالی مهرباني د انسانانو سره غمینه ته معلومیږي چې کله انسانانو ته د اعمال او هدایت ورکړي چې د اعمال وکړي سمدستي او دا جمله خامخا راځي چې لا نکلف نفسا الا وسعها کله راشي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دوه مطلب یو دی چې ګوره د کوم اعمال او هدایت الله و جما کم جاری کو داغه هدایت ته د انسان د وصل لاندې کله وصل نه بهر کېدان او باقي باندې ځنه مجبور کو. د دې آیات نه ډیر زیات شرعي مسائل د معلومي لکه مثال په تور باندې د اسلام 15 ارکان دي حج د روزه د منځ زکات خو دغه شان د کې پدې کې چې کړه د انسان پیدا شي چې غریب دی واسي نه کیږي نو د اسلام لوی رکن حج د درې نزي خیر د کور کې د پاتش پرس بینه ده. دغه شان روزه ده سړی بیمار دی په سفر باندې روان دی جهاد کې لګیا دی په دې باندې دار په لحاظ روزه نه نيسي مریض د نشنی والده دی نه نيسي بل وخت دی وساتي او کبي بل وخت نشنی والے مستقل دایمي معذور دی نو بس هغه دی یا فدیه ورکی. دغه شان نه کې موږ په انسان باندې فرض موږ کې چې کوم ارکان دی باغی کې قیام دی رکوع د سجده ده خو یو سړی د سیده چې هغه ودرې دی نشي دا د منزل لوی رکن دنه ساقط شو لدی نو درې خیر دی پناست دی منځ کوي دغه شان رکوع نشي کوله رکوع دې نه کوي خیر دی به دغه شان د کې دسي حالات شو چې سړی قبله ته مخ کولې نشي یا ناشنا زید قبله نشي معلوموله او یا د دشمن خطر د قبله ته مخ کوي شاته د دشمن خطر جوړيږي
نو په دې صورت کې دا مجبورۍ صورت شو قبله ته د مخ کوي چې کوم درته کې دشمن دی هغه درته د مخ کی او که دشمن خبره نه ده د نشناوالي خبره ده چې په کوم ځګین باندې یقین نه هغه درته د مخ کی دا ټول مسالې د آیات نه ثابتې کې چې لا نکلف نفسا الا وسعها الله تعالی انسان له دومره تکلیف ورکوي چې څومره د وس لاندې چې د وس نه زیات کیږي الله تعالی دغه تکلیف به لري کوي چې تیت اولئک دا کسان اصحاب الجنه خوندان د جنت دغه د خپل وس لاندې کارونه باندې چې عمل کوي د خلق خوندان د جنت معرب لیکلي د بده کې انسانانو لپاره بهترین تصریم ده ځکه چې کله نیک اعمال شریعت اعمال ذکر کیږي نو سری بذهن کې سوالات را ولاړيږي چې دا کارونه په شریعت کې باندې لازمي شو اوس که زه په سفر باندې یم زه بیمار یم زه غریب یم نو بیا هم دا کارونه زه کوم نو الله تعالی هغه سره سم قاعده ذکر کړه چې دا احکام به تاسو باندې لازم دي خو هغه وخت چې ستاسو وس لاندې کې د وس نه بهر په غټم کې مکه الله تعالی وی اولئک دا کسان اصحاب الجنه خوندان د جنت هم فيها خالدون چې بده کې به همیشه ونزعنا من بلریکو ما هغه سو فی صدورهم جری بسنو کې دي من غیل د خفګانونو نه د انسانانو چې دنیا کې دی بس کم خفګانونه پیدا کړی دي په مال دولت باندې یا په نور قصو باندې کم خفګانونه مسلې چې بزرونه کې دي نو دا یاد لري چې خفګان چې بزله کې پروت دي نو انسان ته راحت ناراض صبر چې خفګان لري شوی نه دا پر انسان ته راحت او سکون نه حاصلېږي دویمه خبره دا ده چې چا خلاف جستا خفګان دی هغه کس ته نه تم نسبنيږي هغه سړی چې کوم ځکه ناس یا ته کې به خوشاله نه وي هغه سړی به هم ستانه ضرور ستانه ستنګ خامخای اوس دا مسالې د جنت حالات سره به سمون نه خوري یو دوه کسان جنت ته لاړل په دنیا کې یو سره خفګان لارو ته بدیس نه کوي نو دا یو مشکله مسله شوره دویمه خبره دا ده چې په جنت کې داسې حالات چې د اعمال په اعتبار سره هر څه جدا جدا مرتبه دي د پیغمبرانو ځان له مرتبه دي د شهیدانو ځان له مرتبه دي د علماو ځان له کوم چې نیک عمل خلقي اولیاء کرام ځان له مرتبه لري نو بده ټینګ کې بس عام مؤمنان چې کله جنت تلاړ شي نو سوال پیدا کیږي چې کله په دنیا کې خود سره یواد چې کوم انسان مخکې ترقی وکي انور سره عزت کوي نو اند و جنت کې بده حالات یو کمانه بده مرتبه باندې بده خفګانونه او کینې براولاړي کنه براولاړي دغه سوالات د حل کولو لپاره الله تعالی د آیت نازل کړي ونزعنا ما في صدورهم من غل من بلری کو د دوینه هغه څه چې په سینو کې دي من غل د خفګانونه تفسیر مظهری او علامه سیوطی رحمه الله لیکلی دي چې کله انسان د جهنم په د پاسه چې کوم پولیسرات دغه معنی پوری وځي نو بیا د جنت او د جهنم په منځ کې یو بل پل لري هغه پل چې کوم دی هغه ته چې کله ورسیږي نو دوی ودرول شي او دوی ودرول شي کم کسان دی بل خلاف خفګانونه لري کړهونه شکوي لري او داخله کې جنتیانو هغه کسان یو بل سره مخامخ کړي شي چې تاسو یو بل یا ماپ کوي یا د یو بل نه انتقام واخلئ چې جنت دا خبره پاتې نشي جنت دا خبره نه چریږي چې دا خبره پاتې نشي الته کې د صورت حال جوړ شي چې کله د سی وشي چې انسان د بل سره ظلم کړی نو هغه خپل انتقام واخلي د پول سره او بس وجه بس دومره مصیبت ما تر رسولې هغه بدل ما واغستو زما کار ته ختم شو نو بس د یو بل ته نه تنسپین شي کله کله د سی وشي چې دغه انسان د تقریب دومره ورکړی چې الته کې د انتقام نه پوره کیږي یا دنه د مال دولت ضایع کړل جلته کې مال دولت بیا نه یعنی پیسې ته نیولې نور څه ضبط کړی جلته بیا نه ملاويږي دغه ځګین کې نو بدغه ټیم کې د انسان چې کم نیک اعمال کړی دي نغره واغسته شي دغه چا چې ذمہوار دی هغه ته حواله شي نو بیا که د اعمال پوره شو خو ټیک ده که د اعمال پوره نشو علامه سیوطی رحمه الله لیکلی د بیا بر د انسان ګناهونه راواغسته چې دغه سر بکی خو دي شي په دې طریقه باندې نبی عليه السلام فرمایي چې دغه ورځ باندې به د ټولو نه زیات غریب مبلس هغه سړی چې دنیا اعمال یې کړي ډېر خواري په دنیا کې کړي خو دغه تل کې پساو شي ټول اعمال د خلک تقسیم کړي او معاملاتو کې او دنیوي معاملاتو کې احتیاط نه کړي د ډېر خلکو ذمہوار پاتې شوی نو بس د ټول سر د اعمال تقسیم شي به خلکو باندې او بیا د ګناهونو پر دې راوړل چې د بسر باندې کې خود لري شي نبی عليه السلام وايي په غریبانو کې دا غریب ډېر بدحاله غریب ډېر بدبخت غریب دی او غریب ول دي ته ویل کېږي دنیاوی غریبانان د دومره غریبانان نه دي نو په دغه طریقه باندې بردي د زرونو نه دغه کې کینو هغه قصه ختم شي دغه کې چې روپۍ نشته د مال دولت نه ملایويږي نو چې کله بدلا ورکې نو په اعمال سره به ورکې نه کې اعمال باغ ته ورکې دا حالت په ټول باندې ناراضي دا بس دینو باندې راضي ځنې خلک به د سیمي چې کله به دغه پل باندې پوری وزینو الته کې به بدی باندې د کوثر حوض نه بوس کړي او چې کله دغه بدی باندې بوس کړي شرابن طهوره
په بل ځای کې به د دې تفسیري مضمون راشي. دغه اوبو څښلو سره سم به د دې زړونه مکمل صفا شي او کینې بغضې به ترې ختم شي. نو بیا چې کله د جنت ته ځین د کینو نه به بیخي وزګاري. د دې مضمون نه دا خبره هم معلومیږي چې په دنیا کې څومره خفګانونه کړاوونه دردونه خلکو یو بل سره پیدا کړي دي او شته دي، نو که دا خلک به د دنیا کې راضي نه کړل نو دا خفګان ختم نه شو. دا فکر مه کوئ چې دا سړی مړ شو خاورې شو بس سر یې خاورې شو بلې مغزو کې خبرې پرتې وي ختم شو، نه داسې نه ده، بلکې د دې ټولو خبرو تعلق د روح سره دی، هغه مستقل دی او دا خبرې به بیا را برسره کېږي. لهذا به دنیا کې به ډېر د احتیاط ژوند تېری. نو الله تعالی وایي ونزعنا ما فی صدورهم، موږ به لرې کړو هغه څه چې د دوی په سینو کې دي من غل د خفګانونو، د یو بل خلاف چې کوم خفګانونه لرل په دغه دوه درې طریقو باندې به ختم شي. بیا د هغې نه وروسته تجري بهیږي به من تحتهم الانهار، لاندې د دوی نه نهرونه. دوی چې کوم بنګلو کې اوسېږي کوم باغونو کې اوسېږي د هغه بنګلو د ونو لاندې به ښایسته نهرونه بهیږي. د نهرونو بحث مخکې سورة بقره نه د تفصیل روان دی او دا بحث بار بار به تېر شوی دی چې نهرونو څلور قسمونه دي. هر جنتي په کور کې به د ده به کومه علاقه چې کوم بنګلي او کوم باغونه په هغې به څلور قسمه ولي بهیږي. دا مضمون مخکې تېر شوی دی. وقالوا الحمد لله الذي، نو دوی به وایي چې ټول صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي. حمد هغه صفتونه ته ویل کېږي چې صفتونه د کمال یا صفتونه د خدایتوب. کمال یا د خدایتوب صفتونه دا مخلوق کې نه، دا صرف الله تعالی سره خاص دي. لکه مثال په طور باندې خلق را پیدا کول، خلق وجل، خلقو د رزق ورکول، دا د خدایتوب صفت دی او د کمال صفت دی. دغه شان ده کې که څوک دا اعتراض وکړي چې یاره تو که ته داسې ووایې چې ټول صفتونه خاص الله لره دي، ټول ښه صفتونه خاص الله لره دي، ډېر سوالات پیدا کېږي. دا ترجمه صحیح نه ده، ځکه که ټول ښه صفتونه ته وایي الله لره دي نو پر انسانانو کې هم ښه صفتونه شته. ډېر خلک بهادران تېر شوي دي، بهادري ښه صفت دی. ډېر خلک سخیان تېر شوي دي، سخاوت ښه صفت دی. ډېر خلک رحمدله تېر شوي دي، مشهورې واقع تاریخ لیکلي دي او دا ښه صفتونه مخلوق کې هم شته دي. دغه شان ده کې الله تعالی حی ژوندی دی، مخلوق هم ژوندی دی، حیات لري. دا ټولې خبرې چې راجمع کړي نو دا معنی وایي نه صحیح کېږي. نو چې نه صحیح کېږي نو صحیح معنی به داسې شي چې الحمدلله الذي، ټول صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي، د خدایتوب صفتونه مخلوق کې نه یا ټول صفتونه د کمال الله د معنی هم صحیح ده. لکه انسان به بهادري، خو د انسان بهادري ناقصه بهادري ده. څنګه ناقصه ده؟ ګور د انسان چې کله نو پیدا شوی نو بهادري اړوله ونه، اوس چې دی پیدا شو ځوان دی مټ کې زور دی خو بهادر دی، چې کله ضعیف شو دا هر څه بیا ختم شي، چې مټ شو مکمل بیا نو مرګ شي. نو دا دایمي او مستقیل بهادري نه ده، دا عارضي بهادري ده. دویمه دا کوم بهادري چې د انسان لري دا چرته وه دا ول الله ورکړله، نو ذاتي هم نشو الله ورکړې ده، خپل نه ده. نو بلې طریقه باندې دا ناقصه بهادري ده. د الله تعالی بهادري، د الله تعالی سخاوت، د الله تعالی علم دا کامل دی، د اول نه دی او همیشه دی او همیشه به وي. نه داسې وخت راغلی دی چې د الله تعالی علم نه، نه داسې وخت به راشي چې نه. دغه شان ده کې ژوند دی، موږ هم ژوندي یو، الله هم ژوندی دی، خو د الله تعالی ژوند کامل دی، زموږ ژوند ناقص دی. څه کلونه وړاندې په دنیا باندې موږ نه وو، بیا چې موږ دنیا ته رالو په خپله باندې نه شو الله راولېږلو، او بیا چې زمانه بعد د دنیا باندې بیا نه یو. د دې ټولو خبرو نه معلومیږي په خپل ژوند کې د الله تعالی مکمل محتاج یو، چې الله کله هم غواړي موږ وجلی شي، د الله تعالی سره مکمل اختیار دی. دا خبره چې رايوځه کې نو معلومیږي دا چې موږ هم ژوندي یو، الله هم ژوندی دی، خو زموږ حیات ناقص دی، د الله تعالی حیات کامل دی. په دغه طریقې سره د الحمدلله معنی داسې شوه چې وقالوا الحمد لله الذي، نو به وایي جنتیان چې ټول صفتونه د کمال یا ټول صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي. الذي هغه الله هدانا چې موږ ته ښودنه وکړه لهذا دې جنت ته، دې جنت دپاره موږ ته ښودنه کړې او دې لارې ته دې ځګین ته راورسولو. امام اصفهاني رحمه الله فرمایي چې د هدایت ډېرې مرتبې دي، ډېرې درجې دي. یو د هدایت ادنا درجه دا ده چې انسان د کفر او شرک نه توبه وباسي، مسلمان جوړ شي، صرف مسلمان، نیک اعمال وروستۍ خبره ده. دویم هدایت دا ده چې د کله د ایمان قبول کو د هغې نه بعد د علم حاصل کو، دا اوس بل هدایت دی، دا درجه کې لږ پورته لاړو. بیا دریم نمبر په دغه علم باندې عمل شروع کو، دا اوس نوره ترقي وکړله. بیا په دغه علم باندې کې د کمال حاصل کو، یعنې ډېر کافي حده پورې په دې باندې پوره عمل وکړو، محنت یې پرې وکړو. لکه مثال په طور کوم علم چې کله پکې د جهاد ذکر او جهاد یې وکړو، تهجد ذکر او تهجد ادا کړل، د مخلوق د حقونو باس پکې هغه پوره مخلوق ته حواله کړل، د خدمت خبره پکې او د مخلوق پوره خدمت وکړو، په خپل علم کې کمال حاصل کو، د هدایت نور مخکې لاړو، ترقي وکړله.
په دې وجه باندې په هدایت کې ډیر زیات مراتب شته، ډیر درجې شته او ځکه د انسانانو درجې په دغه اعتبار سره مختلفې دي. ځینو ته د انبیاو درجه ملاویږي، ځینو ته د شهیدانو ملاویږي، ځینو ته نور بشر ملاویږي. دا په اعتبار سره چې هدایت کې خپلې مرتبې موجودې دي. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، او موږ نو لنهتدي چې هدایت موندلې وي لولا ان هدانا الله، که چېرته الله تعالی موږ ته هدایت نه وي کړی. دې الفاظ نه دا مسله معلومیږي چې د هدایت حاصلولو لپاره به دوه لارې اختیار کړي. یو به محنت او طلب شروع کړي، دویم به د الله تعالی نه سوال شروع کړي. دا دواړه خبرې چې رايوځي چې ته به مقام ته ورسېږي. که یوازې محنت کې خدای الله تعالی نه غواړي نه، نو یوازې به محنت د الله تعالی مرسته سره نه شي حاصلولی، او یا یوازې سوالونه کې خو ځان دی اچولی د ټکې محنت نه کوي، نو په دې صورت کې هم دا دومره مرتبې نه حاصلېږي. دا مرتبې چې ته کله حاصلې دا لوی لوی مرتبې، نو د دې دپاره به د الله تعالی نه دعاګانې کې د هدایت سوال به کې، د پرهیزګارۍ خیال به ساتي، تهجدو ته به راپاڅېږي، دعاګانې به غواړي، بیا به ستا دا ذهن کولاو شي او ستا پر وجود به جسم اړه کې به دومره صلاحیتونه راولاړ شي چې ستا د فکر نه به ورخوي. نو ځکه دا جنتیان به هم ووایي چې وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، او نو موږ چې هدایت موندلی وی چې الله تعالی موږ ته هدایت نه وی کړی، یعنی الله تعالی توفیق را سره نه وی، نو یوازې په خوارۍ باندې نه شو کولی. لقد جاءت رسل ربنا، یقینا راغلي او پیغمبران د رب زمون بالحق په حق سره، یعنی پیغمبران چې کوم خبره کړي ونه بیخي وس عملا هغه رښتیا ثابت شوه. نو چې کله دا خبره جنتیان وکړي نو ونودو आवाज به ورته وشي، یو आवाज به وشي ان تلکم الجنه، چې دغه ستاسو جنت دی، دا مخامخ تاسو د ښکار د جنت ستاسو جنت، اورثتموها تاسو په میراث کې وي اور جن ستاسو شو، بما کنتم تعملون بسبب د هغه چې تاسو عملونه کړی دي، تاسو چې څومره اعمال کړی دي، مهنت هم کړی دنیا کې، داغه په عوض کې تاسو د جنت میلاو.